وبالآخرة هم يوقنون. سورہ بقرہ 4 نمبر آیات پہلا سپارہ. پدی آیات کریمه کې د مؤمنانو یو درې صفاتونه بیانېدل چې په قرآن او حدیث باندې به د مؤمن ایمانی ما انزل الیک نه دي سره تعبیر کړو، او مخکینی کتابونو باندې به د دوی اجمالاً ایمانی چې مخکینی کتابونه حق کتابونه راغلیو په خپل وخت کې، یا د هغه کتابونو چې کومې خبرې اوس هم حق دي په هغوی باندې به د دوی ایمانی. او دریم صفت د مؤمن بنده بیان شوی وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت به د ایمانی او په آخرت به د یقیني ایمانی د یقین په نوم باندې ذکر کړه، یعنی هغه عقیده به د یقین درجې ته رسیدلی. که په آخرت کې د چا شک و شبهه وي او چونچه چنانچه پکې کوي، یا وی موږ د مشرانو نه اوریدلی دي ځکه داسې خبرې دي، نو داسې ایمان الله ته قبول نه دی. او آخرت اخره کې ځکه ذکر کو چې دا مخکې څومره عملونه ذکر شو چې دا انسان ته آسان شي، ځکه هر انسان هر عمل یو لالچ باندې کوي، یو تصور یو عقیده باندې کوي، د څه دپاره کوي. نو الله رب العزت د انسانانو ته مقصد بیانوي د عملونو، او یو قسم له ترغیب او ترهیب هم ورکوي، یره او دا شان ویره موله ورکوي او رغبت موله ورکوي چې ګوره د آخرت ورځ شته، نو دا څومره عملونه چې کې نو که ښه عملونه وي نو آخرت ورځ شته، مطلب دا دی تا ته به د دې باقاعده اجر میلاویږي، تا ته به د دې عوض میلاویږي، او نورو ځایونه کوي چې ستا د سوچ نه به هم بالاتر تا ته میلاویږي. نو چې کله انسان ته پته ولګي چې زما د سوچ، زما د ذهن، زما د تصور نه ما ته اعلی بدله به میلاویږي، نو انسان ته عمل آسان شي. او یا دې ته اشاره ده چې انسان کوم عملونه چې ته بد کې، نو چېرته ستا دا سوچ نه چې بس چې څه کې هغه کوه او تپوس نشته، وایي د آخرت ورځ ده. داسې نه چې تا ظلم وکړو، زیاتې دې وکړو، ستا د لاندې یو کس رالی هغه مظلوم دی، هغه خوار دی، هغه تا ته محتاج دی، هغه دلته څه کولی نشي، د هغه پونچ نشته، د هغه زور ظاهري نشته، د هغه بال بچ نشته، عزیزان رشته دارانی نشته، مضبوطه پارټي نشته. نو داسې نه چې ته وې چې څه کوه، څه دې خوښوي هغه کوه. وبالآخرة هم یوقنون، آخرت باندې یقین لره. او دا د آخرت خبره ده چې وایي خبره نه ده، یقیني خبره ده. نو بیا به درته هلته د یو یو خبرې تا سره حساب کتاب کېږي. نو آخرت چې کوم دی دا انتهای عمل دی، یو د انسان عمل ختمی، او بل جزای عمل دی، او بل سزای عمل دی. آخرت چی شي بس قصه ختمه. راون به صحف وایز الصحف نشرت، دا خو د آخرت ورځ کې دغه باره کې راځي چې کله انسان مرګ راځي به د صحیفې مال هغې راټو شي. نو بهرحال عزتمندو ځکه د آخرت بیان وکړو. نو آخرت یو علمگیر عقیده ده. مسلمانانو ته ولې عملونه آسان دي؟ د دوی په آخرت یقین دی. دا کم قومونو کې چې عدالتونه شته او سزاګانې شته او آیین شته، خو د آخرت سوچ نشته، هلته چې کوم دی څه چې د چا خوښوي هغه کوي. هلته عزتمندو داسې ګناهونه کېږي چې خپل هغه کافران په هغې لعنت وایي. بعضې سزاګانو د وجې نه بار ملکونو کې بعض ګناهونه نشته، خو که د هغوی کورونو ته لاړ شي او د هغوی اندروني هغه حالت ته وګورئ، نو هغوی 100% په ګناهونو کې اخته دي. دا کم ډسپلن چې هلته ښکاري او دا کم منیجمنټ ښکاري، انتظامات یې برابر دي، نو دا هغه د قانون د وجې نه دي. او قانون داسې څیز دی عزتمندو
چې دا امن او امان راولي ظاهري، خو د انسان د زړه دنیا نه بدلی. زور زبردستی باندې انسان د یری د وجې نه یو کار خو کوي، خو د زړه نه کوي. چې لکه دا ولې سمې و یار به مې استاد وهي، ولې ته سمې ته خو ډېر ښه شوې، وایي مړه بې حکومت جرمانه لګوي. ته ولې ښه شوې؟ یاره داسې نه چې څه کیس کې دننه شو. نو دا د زور زبردستی والا چې کوم نیک عمل وي، نو دا د دنیا امن او امان دپاره خو ډېر ضروري دی. ځکه الله حدود مقرر کړي دي چې سزا ورکوي، سزا ورکوي چې خلک د چین او د سکون ساه والي. خو د دې سره د زړه دنیا بدلیدل لازم نه دي چې انسان ته د سزا میلو شي او د زړه دې ښه شي، داسې نه کېږي. خو سزا شریعت هم دې وجې نه مقرر کړې ده، که د زړه بدلیږي او که نه بدلیږي، خو چې دا بل مسلمان خو په چین او سکون شي که نه، هغې د دې وجې نه مقرر کړې ده. دې وجې نه زموږ د شریعت مسله ده، وایي دا حدود زواجر دي، سواتر نه دي. زواجر مطلب دا دی په دې سره انسان رټلی کېږي او بل انسان ته په عبرت حاصلېږي. نو په دې سره زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د انسان ګناه هم نه معاف کېږي. مثلا یو سړي قتل وکړو او هغه حکومت ونیو او د دې په مقابله کې قتل هم کو، وایي د ده بیا هم ګناه نه ده معافه. دا قتل او دا سزا چې ورته کوم قصاص میلاو شو، دا خو د عبرت دپاره میلاو شو چې نور خلک عبرت ونیسي چې آینده داسې نه کوي. ګناه اصل معاف کېږي په توبه باندې، دا به د الله نه توبه وباسي. خو دنیاوي احکاماتو کې چې امن او امان راشي، نو دا به قصاصا قتل کېږي. نو سواتر معنی د ده په ګناهونو پرده نه اچوي، ستر نه اچوي. ګناهونه به د ده اله معاف کېږي چې دا توبه الله ته وباسي، او یا د قیامت په ورځ هغه سړی معاف کړي. ځکه چې کوم سړی د قتل کو، هغه ته څه فایده میلاو شوه چې دا پکې قتل شو، هغه ته خو هېڅ فایده میلاو نه شوه، خو لاړی غریب چپه شو د دنیا نه. که دا 1000 کسان پکې مړه شي، نو هغه ته فایده څه؟ دا خو د ژوندو ته فایده میلاو شوه چې هلکه سبب وایي قتل مه کوئ، کیس کې به ګیر شي. نو هغه نه به د قیامت پر ورځ معافي غواړي، او یا د الله نه معافي وغواړي، نو ځه الله به معاف کړي. دا ځان له یو علمي بحث دی. نو دا د آخرت عقیده یو بین الاقوامي عقیده ده چې کوم انسان د الله نه ویریږي، نو بس بیا که حکومت قانون څه وخت دپاره نه وي، یا مثلا قانون خو ستا کوڅه کې وي، ستا بازار کې وي، کور کې به ستا څوک قانون راولي، کور کې به ګناهونه تا څوک منې کوي، او بند ځای کې به تا څوک منې کوي، او چې کوم ځای کې قانون نظر نه وي هلته به تا څوک منې کوي. نو د هغې دپاره بهترین څیز د آخرت عقیده ده، ځکه شریعت په دې باندې زور کوي. وبالآخرة هم یوقنون، چې کوم انسان کامل مؤمن ځان نه جوړول غواړي، د آخرت عقیده به یې ده. چې د آخرت عقیده کې حکومت څه نه وایي، هلکه ولې دا بد کار نه کوې، یار الله ګوري که نه، او د آخرت ورځ به الله ته څه وایو بیا، نو به دا بهترین عقیده ده. او که دا نه، نو قانون به وي، خو چې دننه یره نه وي، نو بیا به هم ګناهونه کېږي. خو د دې مطلب دا نه دی چې قانون نه دی پکار، قانون هم پکار دی، ځکه قرآن قانون بیان کړی دی. ځکه دې نه بعض صوفیه داسې صوفیان غوندې کسان وایي مړه قانون باندې څه کې، بس خلکو له باندې خواري کوه. نه، قانون باندې څه کې، دا خو ته د قرآن مخالفت کې، قرآن قانون هم بیان کړی دی. او قانون والا سړی به ځان نه بزرګ نه جوړوي او نصیحتونه به نه کوي. زموږ نظام ولې خراب دی چې د چا په لاس کې قانون دی، هغه غلو ته نصیحتونه کوي، ګوره داسې چل مه کوه، او بچي به دې خراب شي، او آخرت به دې خراب شي. هلکه تا ته دا چا تاله خو حکومت ډنډه در کړې ده، ډنډه ورته ونیسه. نصیحتونو دپاره مولیان شته، او تبلیغیان شته، او پیران شته، هغه به نصیحت کوي. دوی به داسې کار نه کوي چې پیر صاحب ډنډه راولي سړي باندې غوږونه نیسي، یا امام صاحب ته ولې مونځ له نه وې راغلی ونیسه غوږونه، دا د امام کار نه دی. دوی به نصیحت کوي. نو زمونږ کار داسې ګډوډ شي چې کوم نیکان خلک یې هغوی ډنډه راولي، بس ماحول خراب شي. چې د چا په لاس کې ډنډه د هغوی ډنډه کېږي، او هغوی حکومت ته تاسو ګورئ دا څومره لوی لوی کسان دي، حکومت عوامو ته سوال کوي چې تاسو داسې مه کوئ. نه، دا جی به نه کوي، وایي که تاسو وکړل څه زه به در سره ګورم، بیا به نظام صحیح روان. خو د زړه د دنیا دپاره عزتمندو د قانون نه زیات نصیحت اثر کوي. قانون په ظاهر باندې اپلای کیږي، نصیحت په باطن باندې. او چې باطن د انسان بدل شي،
نو بس بیا که څوک وي او که نه لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کس ته وویل او یو ګډبو ویل موږ له یو ګډه راکړه هغه دا نه پېژانده چې دا څوک دی ویل راځي امتحان یې ویل یو ګډه راله راکړه هغه ویل دا خو زما د مالک دي ویل مالک د نه څه خبرېږي مړه وی دا څه وی فأین الله الله به چېرته زما او د مالک په منځ کې الله دی حضرت عمر صاحب ډېر خوشحاله شو دې سړي ځان له آخرت ښه کړی دی هلته قانون نه و خو هغه د الله نه یېرېدو او چې کله الله نه انسان نه یېرېږي بس بیا ستا د سترګو مخامخ به خلک ګناهونه کوي که ستا قانون تیزیږي نو د خلکو چالاکیانې او هم مکاید هم زیاتیږي داسې چلونه کوي چې حکومت به بې سره خبرېږي نه مولانا جمیل صاحب رحمت الله علیه یو واقعه بیانوله وی ګوره چې انسان زړه دي څو پورې نه اغستی نو بعضې خبرې په قانون نه کېږي بعضې خبرې په قانون کېږي په نصیحت نه کېږي درته مې ویل دواړه څیزونه به منې خو چې چېرته زړه وایي وي پهلې دل لے لو پھر دن لے لو دا تبلیغیان هم وایي سړی پهله زړه تې واله نو بیا تې وروسته ورځې اله ته ډایرکټ څوک څلور میاشتو له نه ځي هغه خو سړی حیران شي ویل که د کور نه مې ورکوي نو بهرحال هغه وایي یو ځل و یو درې زرګرانو بازار کې یو بل سره یې ګپ شپ لګو نو دا یو زرګر دی بل ته وایي که څوک زرګر ناسي خفه نه شي ټول زرګران داسې نه وي مولیانو پسې هم پیسې شته او د زرګران خدای ټینګ کړي نو دا یو زرګر بل ته وایي ماله زما دومره مهارت دی د لاس صفایي مې ده چې ماله څوک یو توله راوړي نو چې زه ترې څلورمه حصه ووام نو هغه پرې نه پوهېږي دومره صفایي ابل وایي زمانه ته صحیح وایي زه چې نیمه توله م ووام څوک پرې نه پوهېږي ابل ورته وایي مړه زه چې پوره توله م ووام څوک پرې نه پوهېږي ټول ورته حیران شو چې پوره توله څنګه وایي وایي ماله داسې چل راځي اوس دا گورنر یا بادشاه دی هغه ګوري چې دا لکه دا څومره نافرمانه دی زموږ څومره سخت قانون دی د دې باوجود پوره توله انسان وایي زموږ پښتانه وایي اوښ په بډه کې یو نه ښکاري وایي پلانی سړی اوښ په بډه کوي یعنې داسې ښکاره غلا کوي چې حیران به شي او یا داسې چالاکۍ سره غلا کوي چې پوه به پرې نه شي اوښ به یې په بډه یو ته به پرې نه پوهېږي نو هغه کسان یې ونیول هغه کس ته وایي ته ما ته صرف دا چل وښایه تا له سزا نه درکوم تا به پرېږدم خو دا چل راته وښایه چې ته پوره توله څنګه وهې او تا باندې د الله صفایي د څوک د باندې پوه نه شي نو د آخرت سوچ چې د چا نه بیا هغه غلا کوي ویل جي دا خو آسان کار دی هغه وایي زما په مخامخ به ته غلا وکړي ویل بلکل یې کوم ته څه وکړې ازادي ده څه به راته ویې نه سزا به نه راکړې واده مې در سره هغه ویل زه چې دا یو غل نه به طریقې زده کړو نو سبا خو به نور غله نیولی شو که نه دا یو دی پکې ګرځي خو چل اصل دی وی څنګه چل کې وی زما لور له یو هار جوړ کا د سونې خو په دې شرط سره چې زما په محل کې به دن نه جوړې بار به نه وځي او په دې شرط سره چې زموږ په نګرانۍ کې چې رانه نه وځي هم تالاشي به ورکې چې وځي هم به تالاشي ورکې ویل بلکل صحیح ده ویل بیا به 100% غلا وکړي وی بیا هم کولی شم عجیبه خبره ده ویل زه دا ګز او دا میدان وکتم د پې کسان ولګول پولیس والا یا فوجیان چې هر څه چې هغه به راننوتو تالاشي به یې واخېسته هېڅ هم ورسره نشته هغوی به له خپله سونه ورکړه ویل هو د دې نه دا هار جوړوه هغه ورته ویل مثلا یو هفته کې جوړو ویل ټیک ده څه خبره نشته دی روزانه راځه خو تالاشي به ورکې روزانه تالاشي اري چې وځي ځان سره څه وړیم نه چې راننوځي هغه ځان سره څه راوړیم نه اوزار له هغوی ورکړي سونه هغوی ورکړي رنګ هغوی ورکړي هر څه هغوی ورکړي نو چې کوم انسان د الله نه نه یېرېږي بیا هغه د مخلوق کې د چا نه هم نه یېرېږي نو بهرحال روزانه به هار جوړو کور کې به همدقه شان نقلي جوړو هو به هو سیم په کومه ورځ چې اخري ورځ وه او هار یې مکمل تیار کو 100% د سونې ټول بادشاه هم خوشحاله دی چې سړی خو هېڅ هم نشي کولی هغه روزانه هار چیک کوي چې نن هم صحیح دی نن هم صحیح دی نن هم صحیح دی نن هم صحیح دی بس اخري ورځ جوړ شو ښځې ته وایي چې داسې چل به ته وکړي چې هار جوړ شوی دی ته به فلاني ټایم فلاني کوڅې ته راشي او د مستو هغه منګې او هغه پتیله به په سر کېږدي او آواز به کې خو فکس داسې ټایم به آواز کې د دې نه مخکې وروستو بیا نه کې او ویل ټیک ده
نو چې کله د هار تیار کو دغه کسانو ته وایي چې جی هار خو تیار شو خو بس اخیر کې یو کار پکې پاتې دی د دې صفایي کول غواړي صفایي دپاره څه ضرورت دی و یار داسې ماسته پکار دی چې مستو کې ول یو غوپه ورکو چې بس صفا شي بس دغه ټایم کې 2-3 منټه بعد ښځې اواز وکړو ماسته والی ماسته بس هغې ورشه هغه بوډۍ ته اواز کړه چې هغه ماسته راوړي ټوله کټوۍ کې اغوسته وایي ټوله کټوۍ هلې وایي ستا بس څه کار دی پیسو څه دی کار دی که کټوۍ وایي صحیح ده بس هغه راننوته وایي صرف دې هار له پکې یو غوپه ورکو ویل ټیک ده ماله به دومره روپۍ راکوي وایي بلکل بس غوپۍ چې څنګه هار له پکې ورکړه لاندې پکې هغه نقلي هار اچولی و چې دی ګزار کو بل یې راواغسته چې راواغسو هغې ته وایي زه بوډۍ په مخه دې ښه دا پیسې واله ته چې هار صفا کړو ولې ورکړو باچا واله دا 100% نقلي هار دی او ورته دا څنګه کېدی شي ستا نه مخکې موږ چک کړلو په یو غوپې سره حال بدل شو ویم دغه یو غوپه کې کاري یو غوپه کې مې غوپه کړی دا خو به لږ ځي کې سړی لاس صفایي کوي که نه ویم دغه ځي کې ته م غوپه شوې وایي دا څنګه هغه کسانو باندې چک کړو 100% نقلي هار دی چې سونارانو چک کړلو وایي واقعي چې دا خو 100% نقلي دی هغه ته وایي دا چل دی کوم ټایم کې وکړو نن اخیر چې تا تیار کړی و د غوپې نه مخکې موږ دا چک کړی و صحیح ویله دقه کټوۍ کې چې کوم دی بله دانه پرته وه هغې سره مې بدل کړو او ته پې پوه هم نه شوې هغې له هم هغه شان رنګ ورکړی و هغه نقلي و داسې نو دا به مولانا جمیل صاحب دا واقعه د دې دپاره بیانوله چې د کوم سړي د زړه دنیا نه بدله شوي او د زړه دنیا بدلېږي د آخرت په تصور باندې چې انسان وایي حساب به کېږي هلته کیس راونوځي هلته بدنام نشم او سترګې مې خړې نشي او دا به څه کېږي چې ټول آخرت کې ټول خلک ناست دي پیغمبران ستا عزیزان رشته داران او تی د اورمیږ نه رانیولې چې دا سړی هغه کس دی د خپلو خپلوانو سره هم دوکې کړي او د چې کوم د پردو سره هم کړي د جومات مولیانو سره هم کړي او یو هم نه دی معاف کړی او دا هغه کس دی څومره به دې سترګې خړي نو چې کوم انسان کې غیرت وي او شرم وي او ادب وي او حیا وي هغه د دې خبرو نه ډېر یریږي چې زما عزت تار نشي نو آخرت سوچ الله رب العزت بار بار قرآن کې بیانوي وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې به د دغه خلکو سمو خلکو ایمانی نو چې د آخرت ایمان دی صحیح وي نو بیا به ډېر ګناهونه تانه نه کېږي او که د نه هم شي نو فون به توبې وباسي یا الله توبه یا الله توبه لکه انسان څه کار وکړي او بیا یار چېرته فوج مې ونه نیسي چېرته پولیس مې ونه نیسي او دا بسې چل کېږي او هلته چېرته د لاس نشان نه پاتې الله وایي یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم ستاسو لاسونه به ماته ګویي ورکوي فنګر پرنټ نه خلک غله معلوموي که نه الله وایي دغه فنګر پرنټ نه م رانیسم او دلته خو فنګر پرنټ به ته ګورې هلته به ډایرکټ اواز کېږي همدا دی غل هغه چې دی تاسو چې کوم وایي همدا دی بچ کېدی به سړی نشي نو د دې وجې نه عزتمندو الله د آخرت عقیده بیانوي او الله بار بار قرآن کې ګیلې کوي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا ای زما باز بندګانو تاسو دنیا له په آخرت باندې ترجیح ورکوئ چې نقد و دھار سے بہتر ہے او آخرت چا لیدلې په دې خبره باندې انسان کافر کیږي چې انسان وي آخرت چا لیدلې یعنی مطلب دا دی د آخرت عقیده کې ستا شک راغلی که د شک په بنیاد باندې بیا کافر کیږي نو الله رب العزت تاسو دنیا لا چې کوم دی ترجیح ورکوي او آخرت باقی دی او همیشه دی ان هذا لفی الصحف الاولى الله وی دا خبر ما مخکینو صحیفو کې بیان کړی وي او تاسو ته قرآن کې به بیانو صحف ابراهیم و موسی دا غوی په صحیفو کې مم دا خبره بیان کړی او الله رب العزت وی د قیامت پر ورځ به د انسان وی چې هو ما خو یو ساعت تیر کړی دی یوم یحشرهم کأن لم یلبسوا الا ساعة من النهار وی بیا به دا چې کله راځي روچت کم به وی چې دا خو موږ صرف یو ساعت تیر کړی دنیا کې وخت کم دی او نبی اسلام یو حدیث کې وی انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ای زما امتا ما هغه خبرې هغه څیزونه لیدلي چې تاسو نه دي لیدلي الله رب عزت په هغه ټایم کې وښودل او یا دا شان په
چې کله الله رب معراج ته بوتلو یو څه ورته ښودلی جهنمیان مختلف جهنمیان تاسو اورئ دروغ والا زناکار ډاکو فلانې ډنګرې چغلخور هغې عذابونه ورته ښودل نبي اسلام قسم دی ما هغه څه لیدلي دي چې تاسو لا نه دي لیدلي او ما هغه څه اورېدلي چې تاسو نه دي اورېدلي هلته هغه د جهنمیانو اوازونه هغه ټول هر څه لیدلي او بیا نبی اسلام وایي اتت السماء وحق لها ان تئت وی قسم دے آسمان دسی چنگار کئی او چغار کئی لکه کرسی چی ناسی یا دسی خوزیگ را خوزی چغار چکئی وی دا آسمان لگی دے چغار کئی اللہ ما تو خودل یا حرکت کئی خوزیگ را خوزیگ یا چی اوخ چی کلا او دا غرنگی ساروی چی کلا اغا فریاد شان کئی وی دسی لگی دے اغا آسمان فریاد کئی او وی حق خبر پکارم دا دی چی او کی زکا اللہ نے یری کی یر دا پا آسمان بانی وی ما فیا موضع 40 اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا لله وی قسم دے پا اسمان کی د سلور گتو برابر خالی ځای نشته دی مگر فرشتہ پکې پرته ده د الله عبادت کوي د سلور گتو برابر ځای اسمان کې نشته اسمان څومره غټ دی ته چې د اسمان ته وخیږي بلکې د ستورو ته چې وخیږي دا ټوله ځمکه درته دومره یو ګین ښکاري نو سوچ کوه د اسمان به څومره لوی خو په اسمان کې سلور ګوتې ځای خالی نشته دی مگر فرشتی دی پرتی دی عبادت کی اللہ نے یری مطلب دی طرف تے اشارہ دا بے واللہ لو تعلمون ما اعلم لزہکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا قسم دے کتا سو تا دا اغا خبرو پتو لگی دا کم چی ما تا پتا دا ستاسو خنداگانی با ختمی شی او جڑاگانی بم زیادی شی بے بتاستو پتو لی وما تلززتم بالنساء على الفرش قسم دے بے بدخ بلو خزون فیدوان لی پا بسترو باندے لذت پتیوان لی کا خبرو تا پتو لگی دا ولخرجتم الى السعودات او تاسو با اوزی سہراگانو زنگلونو میدانونو تا که پتر توی منڈی بوئی خپل کور بم پریدی دکان بم پریدی یار اشنا ہر سب پریدی منڈی بوئی سہرا تا زنگل تا تجارون الاللہ او چخی باوی اللہ تا یا اللہ دا بس کیگی ما خدا کری دی دا دی خدا عذاب دی دا خدا ما تا خودو دا خو اللہ رب قبر پٹی خیره که دا قبر دا عذاب منگ تخکار کی دی قسم دی روٹی بم دا لخوان در کولی دکانداری بم دا لخوان در کولی اللہ رب پردہ پیا چوئی چی پرید زمان بندگان دی لگی مزیو کی دا حلال سیزون نفیدی والی خدا دی متنوی تاسے بائی یا بے نبی علیہ السلام ویل یا راوی دا حدیث ویلے لودتو ان کنتو شجرتن توزد اے کاش چیزی یو بوٹے وے او چا کٹ کڑے وے او ختم شوے وے نو عزتمندو داسی حالات تیرا روان دی نو آخرت دا پارا سوچ کول پکار دی کلا انسان دا دنیا نعمتونو کی یا دا دنیا پسیزونو کی دا سی ڈوب شیار سا تیر شی قرآن عجیبہ کتاب دی کله تا ته ګور عام مسائل بیانول مخکې ته د رزق خبره کوله د انفاق خبره یکدم آخرت خبره وکړه چې بنده ټیک ته دا ټولې خبرې په خپل ځای دي خو آخرت به خامخا یاد کله انسان دا وایي زمانه سبا به وکړم هلکه ترجمه شروع شوې ده بس مړه زه بل ورځ نه به زه دا سټارټ کړم هلکه فلاني ځای کې سې روزه ده زه بل ځل به ولګو او هلکه یو پیر صاحب سره کښېنه زه مړه دا یو کال تیر شي که نه بل کال نه انشاءالله زه ځان سمومه نو دې طریقې سه انسان نو امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو واقعہ بیان کرے دا یو بادشاہ یو ځل یو کس ته وویلې غلام به یا دغه نوکر یا چې عام کسو ویلې ما خوشحالول غواړي ویل چې بالکل خوشحالول تا غواړم ویلې زما هغه فلاني ځای کې باغونه دي لیدلي دي وایي هغه ډېر سټپ بای سټپ باغونه دي عجیبه یو نه بلخه بل نه بلخه بل نه بلخه ویل داسې چلو که یو ټوکری واله او په دغه باغونو کې چې کوم د ټولو نه سپیشل ونې دي او ښایسته ځای دی د هغه ځای نه ماله بهترین فروټ راغونډ کا خو په یو شر سره چې د کم پورشن نه ووتلی او د کم باغ د پولي نه واوړي د هغه باغ ته به واپس نه راننوځي بس سوچ کوه ویل ډېره ښه ده هغه لاړې ټوکرۍ وله ورکوی هو دې ټوکرۍ کې څه راوړه هغه واغسته چې یو باغ یې ولید ډېر مزېدار و بیا ویلې باغ خو نور هم ډېر دي هغه بل باغ غورم کیدای شي د دې نه پکې مزېدار څیزونه بل باغ ته واوړېدو بیا هلته ځان کې لالچ رالی ویل زه کیدای شي د بل باغ کې د دې نه ښایسته څیزي باچا ورته ویل انعام بدله در کومه چې ښه څه دې راوړو ویل ټیک ده چې تلو تلو اخره کې چې اخري ځای اخري باغ ته ور واوړېدو هغې کې تش تور اوچ بوټي و هېڅ پکې نه بیا افسوس کړو
چې دغه یو نه مې یو دانه خو راغستې وې که نه. او بادشاه ویلي چې ریوس ګیر به نه لګي، واپس به نه راځي. بس واپس ووته، تشه ټوکرۍ هلته ویوړله. بادشاه ورته ویل دا دې سره وړو په دومره باغونو کې تا ته یو دانه ښه میلاو نه شوه. وایي چې ما د ښه د پاسه ښه کتلو، سر د پاسه سر مې کتو، چې نور مزېدار د انعام په دغه کې وم چې ما ته انعام میلاو شي او یو دوکه شومه په دې کې. نو امام غزالی رحمت الله علیه وایي چې ګوره الله رب العزت مثال د دغه بادشاه دی او تعالی چې کوم دی ټیم در کړی دی، زندگی دله در کړی ده او وخت یې دله در کړی دی، او انسان مثال د دغه ټوکرۍ والا دی چې راغونډی پکې، او دا باغ ستا زندگی ده او دا پل فروټ پکې نیک نیک ښایسته عملونه دي. نو تعالی الله ټوکرۍ د زندګۍ په سر کړې ده چې څه زندگی دی د نیک عمل وکړه. ته مونځ ټیم شي زه مړه روجې به ونیسم، چې روژه راشي مړه روجې خو ګرانې دي خو بس مونځ به کوم، او چې تراویح وخت راشي تراویح خو ډېرې دي انشاءالله فرض مونځ به نه پرېږدم، چې فرض مونځ راشي زموږ یو ورځ به موږ هم شروع کړو، ډېر کسانو شروع کړی دی. دقه کله ته یو به راوالم، کله بل په دې کې ستا زندګي تېره شي. بس چې کله مرګ فرشته د باندې آواز وکړي بس بیا وروسته ریوس ګیر پې پکې نشته دی. اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. چې کله اجل راشي بس بیا دا کیسه نشته دی جی لږ ساعت نه مې پرېږده څه خو به وکړه. نو دغه رنګې دا زندگی د انسان تمام شي. فارسی شاعر وی هر شب گویم که فردا ترک ای سودا کنم، هر شب گویم که فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شود امروز را فردا کنم. وی جی سبا بس سبا پرېږدم دا شی بس جی مولي صاحب قاري صاحب استاد جی پلار یو ورځ راته سبا نو سبا چې راشي نو سبا کله راځي، هغه چې سبا شي هغه بیا نني بیا ته سبا مې یاد کړی و که نه بل سبا. او په دې کې چې کوم دی د آخرت سبا تا باندې راشي بیا مو کوي سب ټاټ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. چې کله آواز نه وشي به دا ټول هر څه به دنه خواره واره پاتې شي. بیا فرشته دومره هم نه ګوري چې تا لاس کې سر اخیستي دي بچو له وړې بچي دي اوږي دي دې ته هم نه ګوري چې دا بچو له ورسې بچی بیا دې ته هم فرشته نه ګوري چې ته تاله کولاوې دوکان حلال رزق ځان لګټې او تاله کې د چابي ورکړې د تالې کولاولو ته هم دې نه پرېږدي بس په دغه ټایم به مرې، او که تاله دې کولاو کړ د ګیټ اوچتولو ته دې نه پوهېږي. بیا دې فرشته دې ته هم نه پرېږدي چې ته به قرآن رالی دلته د دغه نه المارۍ نه چې جیز صورت یاسین ویم او په دغه ټایم کې راځي د قرآن کولاولو ته هم دې نه پرېږدي، قرآن به دنه د لاس نه پرېوځي. بیا الله د چا پروا نه کوي چې یو ځل د ټایم پوره شي بیا په قرآن هم نه بچ کېږي، په یو څیز نه بچ کېږي. اذا انشبت المنیة اظفارها فکل تمیمة لا تنفع. چې کله مرګ په انسان کې خپلې پنجې خښې کي، معاویه رضی الله تعالی عنه به دا شعر ویلو چې کله مرګ در کې خپلې پنجې خښې کي نو بیا یو تعویذ هم درله فایده نه درکوي، یو دم درود باندې نه بچ کېږي. بس اوس کیسه ختمه ده. انبیاو نه به صرف الله تپوس کوو ځي که نه ځي، بل چا نه تپوس نشته. نو دې وجې نه عزتمندو لږ د آخرت سوچ چې کوم دی هغه پیدا کول پکار دي. دې وجې نه یو اردو شاعر دی هغه ډېر عجیبه شعرونه ویلي جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. د زړه لګولو ځای دنیا نه دی او دا د عبرت ځای دی، د تماشو ځای نه دی چې ټول عمر به تماشي، د دې نه عبرت والا. بیا وایي جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. و ډېر د عبرت نښې دي خو ته رنګ او بو کې بس دا رنګونو کې مبتلا ہے. نو هغه عبرت نے بے خبره کړې. کبھی غور سے دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. دا محلات چې وګوره که نه پلاني محل کې اول ورځ د الیکشن د ګټلو شروع، اول ورځ د ودونو شروع، اول ورځ د بچي د پیدا کېدلو شروع. نن لاشه هغه بالکل هغه محلات اوده ساړه پراته دي، عذاب پرې راغلی، خلک مړه شوي دي. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے
मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी का गई आसमां कैसे कैसे. ډېر نامور خلک اوس لاړ چې بې نشانه پراته دي. دغلته د بیبي باغ کې د لیاقت علي خان قبر دی، چا به په نیټ کتلی مې ورشه پریوتی دی، د جوړولو څوک یې نشته دی. دا بیري باغ نه دی، تاسو سره جوخته علاقه ده، هغې کې د لیاقت علي خان قبر دی. چا لیدلی؟ تاسو ته پته هم نشته دی. وزیر اعظم قبر دی بیري باغ کې دی، او ته ورشه وګوره ته مات شوی دی، پته هم نشي. وایي په خاک کې څومره اهل شان خلک چې کوم دی لاړې میلاو شو، او مکی لا مکان شو. غټ غټ مکانونه اوس یو کورم نشته، بس مغه تور خاور لاندې پروت دی، او ځمکې ډېر لوی لوی اسمانونه وخوړل، غټ غټ خلک یې راښکل ځان ته. ته صحیح بیا وایي اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا. ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹاٹ سارا. سکندر غوندې بادشاهان لاړ د دنیا، دارا کسرا څوک یې نوم چاته خبر هم نه دی معلوم چې کوم ځای کې قبر دی، او که لاړ شم تورې خاورې دي. بیا وایي تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. وی پہله معشوم وي خیر دی جی معشومان یې مونږ باندې خو څه نشته دی که نه، نو 15 کاله د دې کې تېر شو، خیر دی معشوم دی، خیر دی معشوم دی. او چې ته څه وکړي خیر دی جی زه خو معشوم یم، ولې که نه غاښونه دې اوس پرېوته پر څه پوهېږي. دا واړه واړه ماشومان دي په دې نه پوهېږي چې دروغ ګناه ده او کنځلې کول ګناه ده، ولې نه پوهېږي. نو 15 کاله خو دې بچپنه کې تېر شي، او چې کله جوانی شي مجنون بنایا. بیا ما جی جوانی خو دیوانی ده که نه جی څه وکړو، او تاسو خپله به مر څه کړي که نه، او فلانې او ډنګرې، او پلار ته وایي دا پلار اوس مونږ ته په رښتیا پلار شوی دی، او خپل هر څه کړي دي اوس مونږ ته وایي. نو په ځوانۍ کې انسان بیا لیونی، نو ماشوموالي څه عمر 15 کاله د مجنون، بیا 15 کاله تر 30 ساله پورې صحیح د جوانۍ دور دی وروره، دا بیا لیونتوب دی، نه ښه ګوري نه بد. او بیا ورپسې بوڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. او بیا چې انسان بوډا شي نو بس غریب بیمار دی، نن یې پوزه بیږي، نن یې ملا خوږېږي، بل ورځ یې خپې خوږېږي، او نن ډریپ دی او نن ستنه ده. نو هغه څه ماشوموالي کې عمر هغه تېر شو، ځوانۍ کې لیونتوب کې تېر شو، چې بوډا شي په بیمارو کې تېر شو، او اخري اجل تیرا کر دیږي بالکل صفایا. او چې مرګ د باندې رانې نو هغه به دله اسم پرېنږدي، بالکل به دې صفا کړي، میدان به بالکل ختم کړي، نوم به هم دې پاتې نشي. نو دا عزتمند نو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. دلته چې کوم دی د دې دون کیسه، یاره زما لږ صبر وکړه، زه د دې فلاني پوسټ باندې شم که نه بیا سمیږم، او بل وایي لږ شان بس لږ زینت او فیشن خیر دی که نه جي، لږ خو دغه پکار دی، چیري بیري پکار دی. نو حسن ظاهر وایي ته دوکه کې اچولی. بیا اخر وایي کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، ستا د غفلت سے انتہا شته، کوم عمر کې به ته توبه کې. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی. بس د لیونتوب پرېږده څه هوش کې راشه. نو الله وایي وبالآخرة هم یوقنون، زما نیک بندګان هغه دي چې د آخرت عقیده لري. نو د آخرت عقیدې دا مطلب نه چې صرف ستا آخرت عقیده وي، یعنې دا د آخرت عقیده ستا په زندګۍ کې تبدیلي راولي، لږ ښه کار شروع کړي، لږ د بد نه منې شي. یا چېرته یو ځای کې خو د سړی د بد نه منې شي که یو ځای کې داسې څه واقعه خبره راشي انسان ته آخرت را مخکې شي، بس تقشعر منه جلود الذین، او ویښته د باندې ودرېږي او دا یو کار نه را واپس شي. نو لږ شان دا کول پکار دي. یو سړی اقتدار والا، یو عمل کله د انسان د آخرت د کامیابۍ دپاره ذریعه جوړېږي،
یو صاحب اقتدار سړی و، هغه یو ځل خپلې ښځې ته نږدې شو، دا ښځې دا ډېر بدې شو، نو یو ځل ورته وایي ورک شه دوزخي. بس د باندې دا خبره ډېره بده ولګېده چې خاوند ته ښځه وایي دوزخي. نو د قسم وخوړلو او دی ویل وایي که زه دوزخي یم نو ته په ما طلاق یې. دا په غوسه کې راغی. اوس دې ته کنډیشنل تړلی شوی طلاق وایي که دا دوزخي نو بس ښځه طلاقه ده، او که دوزخي نه نو بیا طلاقه نه ده. اوس چاته څه پته لګي چې څوک دوزخي دی او که څوک دوزخي. بیا ښځې مې غرقه شومه، تباه شومه، او دا مې خاوند ته څه وویل او دا خو یې طلاقه کړم. او دا هم پریشانه شو چې زه غوسه کې رالم. مولیان یې راجمع کړه، تپوس یې کوو. چا ویل وروره موږ ته پته نه لګېږي، موږ ته د ځان پته نشته چې موږ دوزخیان یو که جنتیان یو. نو بل پسې بس چې کوم دی ډیوې ګرځو او معلومو به او نه موږ لا داسې ټیکهداري نظام دی، موږ ته پته نشته. سړی ډېر پریشان و. د مسلې حل خو پکار دی که، او الله رب عزت دین کې د هرې مسلې حل یې ښی دی. امام شافعي رحمت الله علیه له سړی لاړو، ویل چې ته لوی امام او ډېر خدمتونه دې کړي، ما د دې غم نه وباسه. که طلاق یې چې ښځه ولېږم او که طلاق نه شي ښځه پاتې کړم. پخوا به عام خلک هم د الله نه یېرېدل، اوس خلک طلاق شوده ښځو سره روزېږي. اوس خلک چې کوم دی شادي شوده ښځې تختوي، د دوو خاوندانو بچي تی پیدا وي، شادي شوده ښځه او د ده هم تی بچي پیدا وي، د هغه هم تی بچي پیدا وي. داسې داسې کیسونه راځي. نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته ویلي چې دا ستا مسله یو خبرې سره تړلې ده. خبره داسې ده که ته ما ته داسې څه واقعه بیان کړه چې تا په ژوند کې چېرته د الله د یرې نه، د آخرت د یرې نه چې الله ته به ودرېږم، داسې کوم ګناه نه چېرته شاته شوی سوچ یې کوو. موږ چېرته داسې نیک کار کړی، داسې نیک کار چېرته یادېږي؟ زمونږ خو هر پنه او د ژوند هره پاڼه چې کوم دی داغ داغ ده. وی داغ داغ چھوڑو سب داغ داغ ہے، یو داغ سے ټول داغ داغ دی، پوری دالی کالی ہے. داسې حالات دي. سوچ یې کوو. ویل جی ما ته خو نه یادېږي. بس وایي سوچ وکړه چې رایاد شو درته بیا راشه. یو ځل رالی، ویل چې یو واقعه راته رایاده شوه، ډېر عمر مې دی خو چېرته مې دومره ښه نه دي کړي، یو ځل مې ښه کړي دي. وایي څه چل شوی و؟ ویل زما یو نوکره وه او یو ځل کور کې څوک نه و، زما ورته نیت خراب شو، دروازې مې بندې کړې، هغه را نږدې شومه. وایي هغه ډېره نیکعمله او پاکیزه وه، پاک دامنه وه. و چې زه ور نږدې شوم ما ته وایي یا ملک اتق الله، ای مشره، ای بادشاه خدای نه ویرېږه، ټیک د څوک نشته دی خو زما پاک دامني مه داره کوه. وایي دوی چې دا خبره وکړه لګېنې زه خو عام سړی یم، او چې دی ویل چې ای مشره، ای آقا د خدای نه ویرېږه. بس وایي زه ویرېدلم، بس هغې ته مې څه ونه ویلې. امام شافعي رحمت الله علیه ورته ویلې ښځه دې نه ده طلاقه، ځه مزې کوه. ویل چې د دې واقعه هغې سره څه تعلق دی، هغه خو پخوا چېرته داسې شوي دي او دا خو مې بېګا شپه چې ښځې ته داسې ویلي. ویل نه بس نیت مزې کوه، ښځه یې طلاقه شوې نه ده. مولیانو پس پس شروع کړه چې دا څه مولا دی، ده ته څه پته ده چې دا دوزخي نه دی او څه دلیل دی؟ هغه ورته د قرآن پاک دلیل دی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. الله وایي هغه انسان چې د الله د آخرت د ورځې د خوف نه ویرېدلو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ او د یو ګناه نه شاته شو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. الله وایي هم د دقه سړي دپاره ما د جنت کور جوړ کړی دی. د قرآن آیات دی، وایي ساده ترجمې وګورم په دې کې معلومي د دې آیت مطابق دا جنتی دی. نو بس ښځه طلاق نه ده. نو د دې وجې نه انشاءالله د آخرت سوچ به کوو که انشاءالله. الله دې عمل کول توفیق